د نوي کال مبارکي په شریعت مقدسه کې روا ده او کیا او د نوي کال فراتګ باندې یو بل ته دعاوې کول دا په شریعت مقدسه کې څه حیثیت لري؟ د دې مسلې جواب دا دی چې د نوي کال فراتګ باندې لکه زموږ ستاسو په معاشره کې چې باقاعده د دې دپاره پروګرامونه جوړیږي، باقاعده د دې دپاره خرچې کیږي، دا په شریعت مقدسه کې ناروا دی. ځکه د الله رسول فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. دا د کفارو رواجونه دي، دا د کفارو رسمونه دي. د دې بیرته راپورته کول د مسلمان دپاره په شریعت مقدسه کې ناروا دی. نوی کال باید انسان دا رقم ته نه ولمانځي لکه اختر. نن زموږ ستاسو په معاشره کې د دې کال دپاره باقاعده ځان ته خرچې کیږي. نو په شریعت مقدسه کې د کفارو رسم کول، د هغو رواج کول او د هغو تاریخ را ژوندی کول د مسلمان له شان سره مناسب نه دی. او پاته سو په دې کې و خلکو ته د عافیت دعا کول دا په شریعت مقدسه کې پروا نه لري. ځکه په روایاتو کې راځي چې کله به میاشت رانوی سوله یا به اسلامی کال رانوی سو، صحابه کرامو به دا الفاظ ویل: اللهم ادخله علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. ای الله دغه کال یا دغه میاشته په موږ باندې په خیر و عافیت کې تیره که، په امن او په سلامتیا کې باندې را تیره که. یا الله په دې نوي کال کې له موږ څخه راضي سه او د شیطان له فریبو چلو څخه مو حفاظت وکړه. نو په دې کال کې و یو بل ته د مغفرت دعا کول، د عافیت دعا کول په شریعت مقدسه کې پروا نه لري. لیکن په داسې طریقه باندې دغه نوی کال مانځل لکه نن سبا چې زموږ ستاسو په معاشره کې د دې دپاره باقاعده غټ پروګرامونه کیږي، د دې دپاره فضول خرچیانې کیږي، دا په شریعت مقدسه کې ناروا دي. نو کچیرې دغه نوی کال ده تاسو یې په داسې طریقه باندې ولمانځئ چې یو بل ته د مغفرت دعا وکئ، یو بل ته د امن و سلامتیا دعا وکئ، بیا خو په شریعت مقدسه کې پروا نه لري. لیکن کچیرې د نوي کال ابتدا په داسې طریقه باندې کیږي چې په هغه کې ډانسونه وي، په هغه کې سروزونه وي، هغه باقاعده صرف د دې په خاطر باندې کوي چې دا د کفارو یو رسم او رواج وي. نو د مسلمان له شانه سره دا رقم ته کول مناسب نه دي. د الله رسول چې کله له مکې څخه مدینې ته هجرت وکړو، اهل مدینې به یو 2 ورځې د خوشحالۍ دپاره لمانځلې. د الله رسول ورته فرمایي چې په دې 2 ورځو کې تاسو ولې خوشحالي کوئ؟ دوی ورته وایي چې موږ خو د جاهلیت په زمانه کې هم په دې 2 ورځو کې خوشحالي کوله. د الله رسول ورته فرمایي چې د مؤمن دپاره، د مسلمان دپاره د خوشحالۍ او د مبارکۍ هغه 2 ورځې دي، یو لوی اختر او بل کوچنی اختر دی. نو د عیسویانو او د کفارو د هندوانو رواجونه، د هغو رسمونه د مسلمان له شانه سره نه دی مناسب. نو لہذا موږ تاسو باید نوی کال په داسې طریقه باندې نه ولمانځو چې هغه په شریعت مقدسه کې زموږ ستاسو دپاره ثواب نه بلکې عذاب وګرځېږي. نو الله تعالی دې زموږ ستاسو د فاته زندگی د محمد رسول الله په طرز و طریقه باندې تیره کړي. الله تعالی دې و موږ تاسو ته د سنتو د عمل کولو توفیق را نصیب